د موسی علیه السلام په زمانه کې یو مالدار سره یو مالدار چې نوم یې قارون دی. بعضو علماو لیکلي دي مورخینو چې دا د موسی علیه السلام د تره زوی و. بعضې و چې نه د تره زوی نه خو هسې رشته داري و. دی منافق و. په ظاهر کې په موسی علیه السلام ایمان راوړی و خو د زړه نه یې نه و منلی. د زړه نه یې نه و منلی او الله تبارک وتعالی ورله بېدریغه مال ورکړی و. بېدریغه مال. مورخینو لیکلي دي وایي د ده غټې غټې بنګلې وي او د بنګلو دا دروازې چې کومې دي که نه په دې دروازو باندې د سرو زرو کار شوی او په دې کې ملغلرې او جواهرات پې لګولي او په بنګله کې به دا قنادیل ډیوې مونږ چې ورته اوس نن سبا پانوسونه وایو دا راځوړند ډېر عجیبه عجیبه بنګلې رخ کړې وي. په سوونو اوښان په سوونو اسونه تاریخ لیکي وایي د اسونو چې کم زینونه و که نه په هغې باندې به دا کار د سرو زرو شوی. د اسونو زینونه د سرو زرو جوړو دا کار به پې د سرو زرو و. غلامان او وینځې دی په سوونو. الله تبارک وتعالی ورله ډېر یو بېدریغه مال ورکړی و. خو مورخینو لیکلي دي وایي دا مال یې په حرامه طریقه جمع کړی. یو درې کاره به یې کول. یو کار به یې دا کو سود به یې کو. سودخور و قارون سودخور و. دا مال یې ډېر زیات په سود راټول کړی و. د مجبور سړي د پیسې قرض ورکه هلکه پلانکي تاریخ لپاره بیا 10 ډبره پرې راکوي. 10 ډبره به راکوي. ښه چې تاریخ به پوره شو پیسې راکوي یاره ما سره خو نشته ښه پلانکي تاریخ ته به 20 ډبره راکوي. بیا هغه تاریخ نشته بیا به 50 ډبره راکوي. پیسې به ورو ورو ختي یعنې ده به چې قرض ورکړو پیسې به ورته راتلې او قرض به نه ختمېدو. سود خو وي داسې که نه چاله لاک روپۍ ورکړي چې تاریخ به شاټ کېږي نو 10 پسې خیږي نو دی ته بیا لږې لږې وصولې او قرض ختمېږي نو ځکه چې په بره روان دی نو یو سودخور دی سود به یې کو. دویم به یې دا کو چې کوم زمیندار به مجبور و مجبوره د هغې نه به د 3 د 4 کالو په حساب سره فصلونه واغستل ارزان او بیا به پې واپس ګران خرڅول. اوس هم داسې کېږي که نه فصلونه به یې ارزان اخیستل د مجبوره زمیندارو نه نغدې پیسې به ورکړې او بیا به یې پې ګران خرڅو. دویم به یې دا کار کو. او دریم دا چې په ناف تول کې به یې کمې ډېر زیات کو. په ناف تول کې به یې کمې کو. تله به یې نیغه نه ساتله نو په دې یعنې په ډوک ډوک باندې مال را جمع کړی و. لنډه دا ده مال یې په دې طریقه ډېر کړی و. ډېر زیات مال وله الله ورکړی و. موسی علیه السلام حکم وکړو وی د مالدارو نه زکات اخلی او غریبانانو لی ورکوئ. د زکات حکم یې وکړو. دا خبر ده ته راورسېدو دهوی وی دا ایمان خو لږ راوړی دی چې اوس راباندې زکاتونه هم ورکوي. ده ته خو د ځان پته و که نه چې مال خو الله ډېر مال را کړی دی. قرآن کې الله تبارک وتعالی د هغه متعلق فرمایي وایي د هغه د خزانو چابیانې به دا لویې ډلې ګرځولې. غټې ډلې به د ده د خزانو چابیانې صرف ګرځولې. د 1 تن د 2 تنو د 3 تنو د ګرځولو چابیانې نه وي. هسې چې چابیانې دومره وي نو دا خزانې به څومره وي. مونږ خلکو ته څومره تکلیفونه ورکو. مونږ خلکو ته څومره سازشونه جوړو. مونږ وایو چې یاره دا بل انسان د څنګه په تکلیف کېږي ده ته به زه کوم ځای کنده کنم چې دی پای کنده کې ورته وشي. او یاد وساته یاد وساته کله چې د بل مسلمان ته کنده کنسته په دغې کنده کې به په خپله پرېوځي. کله چې دیم د بل مسلمان ته سازش کو په دغې سازش کې به په خپله ګرفتار کېږي. د نبي علیه السلام عادت مبارک ده چې څوک به هم بیمار شو نبی علیه السلام به یې پوښتنې له ورتلو. کو هغه کافر و کو مسلمان و کو هغه مشرک و کو هغه یهودي و. تاسو به ډېر واقعیت داسې اورېدلي چې د یهودیانو بیمار فرسلم نبی علیه السلام ورغلی دی.
نه ابو جهل چې وکتل چې یاره دی خو د هر سړي بیمار فرسیل او تپوس له ورځي راشه اوس ورسره یو کار کومه ځان یې په زور باندې ناجوړه کو ځکه دا ورته پته و چې دی به زما تپوس له راځي نو ځان یې په زور باندې ناجوړه کو او په لاره کې یو کوې وکنسته د کور ته چې کومه لار راتله په هغې کې یو کوې وکنستو او د پاسه پې داسې یو کچه غونته کې سفر وکړو لښتې مختې پې کېښودې او بیا یې پې خاوره ور واړوله کچه غاړې ورله جوړې کړې نو دی به وایي چې دا لاره ده نو دی چې څنګه په دې خپه کېږي ښکته به ورته ورتاو شي چې ښکته ورته ورتاو شي په تکلیف به شي په دې کې به ننوځي یا به پې بیا موږ د پاسه ورتاو کړو نعوذ بالله نعوذ بالله مړ به یې کړو موږ به خلاص شو نعوذ بالله دا یو سازش یې جوړ کړو ځان یې بیمار کړو کوې وکنستو بیا نبی علیه صلات وسلام پسې یو کس ولیږو چې هغه ته ووایه چې ابو جهل بیمار دی هغه خبره کړه ابو جهل بیمار دی کس ورغی نبی علیه صلات وسلام ته وویل عمرو بن هشام چې دی هغه بیمار دی ابو جهلو نو تماشې له نه ورښکاره کېږي نبی علیه صلات وسلام وفرمیل ولې نه راځئ چې تماشې وکړو که نه چې هغه بیمار دی خو پوښتنې له تله غواړي نبی علیه صلات وسلام را روان شو ابو جهل خوشحالېدو ځه چې کوې مو ته کنستی په دې کې به ورته وشي چې څنګه په لاره باندې را روان دی فورا جبري علیه صلات وسلام راغی وی د الله پاک پیغمبره مخکې لاړ نشي مخکې لاړ نشي ولې وی ځکه تا ته په لاره کې کوې کنستی دی په لاره کې کوې کنستی سازش یې درته کړی مخکې لاړ نشي نبی علیه صلات وسلام د لارې نه واپس شو چې واپس شو ابو جهل خبر شو وی نبی علیه السلام د کور خوا ته را رسېدلی خو واپس روان شو بیا واپس شو هغه ډېر زیات وارخطا شو وی ښه دی زما کور ته رانږدې شي بیا څنګه واپس شو دا خبره تېره شو خو رامنډه کړه چې د کور نه یې رامنډه کړه دا تېر چې ما په لاره کې کوی کنستی دی چې رامنډه کړه بس په هغې کوی چې خپه کې خو په خپله ورته ښکتله کوی مه کنه د بل سړي په لار کې چېرې ستا به د کوی په غاړه لار شي رامنډه کړه په کوی چې خپه کې خو په خپله ورته ښکتله چې ښکته ورته لاړو د پاسه پې خاورې مورې هر څه ورلو چغې کړې خلک چې راټول شو ال ابو جهل کوی ته ورتاو شوی ابو جهل کوی ته ورتاو شوی دی خلک راځي رسۍ راوړي خو چې رسۍ ښکته کوي هغه لنډېږي چې هر څومره اوږده رسۍ راوړي خو چې کوی ته ورښکته شي هغه څه شي لنډه شي دا د نبي علیه السلام معجزه وه خلکو وس یې وکړه خو ابو جهل د کوی نه چا راونیستو ابو جهل د کوی نه نه ایستلی کېږي خلکو وس یې وکړې ابو جهل ورته وایي ځان مه ستړی کوئ د ښکتې نه نور راله تکلیف راکوئ د پاسې غاړې یو یو راځئ خاورې را باندې راتاووئ په خاورو کې خو نیم پټ کړم نور تکلیف راکوئ تاسو ما نشئ ایستی ستاسو کو ډېر وسې وکئ ما نشئ ایستی وی څنګه وی ما به هغه څوک وباسي چې چاته ما دا کوې کنستی هغې پیغمبر ته ووایئ محمد ته صلی الله علیه وسلم هغه ما ایستی شي بل څوک ما نشي ایستی هغه پسې سوال جواب وکړئ نبی علیه صلات وسلام ته وویلی شو وی ابو جهل وی چې ما دې ایستی شي بل څوک مې نشي ایستی راشه هغه روباسه نبی علیه السلام ډېر مهربان و ډېر رحم دل و په زړه ډېر زیات نرم و ډېر زیات نرم و وی ټیک ده اگر چې دا کوی د ماته کنستی و اگر چې دا سازش د ماته کړی و خو زه به یې روباسم هېڅ خبره نه ده چې د کوی غاړې د نبي علیه صلات وسلام راغی عمر ابن هشامه روباسم د خو یو شرط په زما منې یو شرط نه چې څومره شرطونه وی ټول درله منمه خو ما د دې کوی نه خلاص کا دلته مرمه په دې ځای کې اړو خښېږمه خو د دې ځای نه مې خلاص کا وی څه شرط دی نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمیل وی شرط مې دا دی چې راودې باسم نو په ما به ایمان راوړي په ما به ایمان راوړي الله به یو مني ما به د الله تبارک وتعالی پیغمبر مني ایمان به راوړي وی زه یوازې نه دا ټول قوم مې په تا ایمان راوړي خو ما د دې ځای نه وباسه
ایمان در باندې راوړم وعده مې در سره ده. دا د نبی علیه السلام معجزه وه چې څنګه لاس مبارک یې ښکته کړو چې ابوجهل چې دیکه وکړه بره د کوهي نه راوخېږه چې بره یې راوخېږه که نه چې څنګه راووته نو نبي علیه الصلاة والسلام ته یې وویل یاره څه لوی جادوګرې ښه څه غټ جادو دې کړی و ستا د جادو مقابله نه کېږي. ګوره الله تبارک وتعالی چې څوک بېلارې کړي که نه د هغه په لار کول بیا ګران دي. کم انسان چې الله بېلارې کړو که نه د هغه په لاره کول بیا ګران کار دی. نو ابوجهل چې څنګه د کوهي نه یې راوکاږو یاره ډېر لوی جادوګرې ښه غټ جادو دې کړی و غټ جادو دې کړی و. الله نو بل انسان ګوره تکلیف چاته ورکو نبی علیه الصلاة والسلام دا سازش چاته جوړ کړو د نبی علیه السلام د کوهي د ورته اولو الله پکې پخپله غریب تار کو. ولا يحيق المكر السيء الا باهله چاته چې د بد تدبیر کو په د تدبیر کې به پخپله غریب تار کېږي. چاته د کند کنسته په د کند کې به پخپله غورځېږي. بل ته کند مه کنه بل لخپې مه وخه پخپله به رسوا شي او ذلیل بشي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یو انسان ګناه کوله او په کیجاو کې دن نه کوله دن نه تاسو مخکې لیدلی کیجاو باندې به پردې وي یو ډولۍ غونته به وه د خلکو نه دا ګناه په دې کیجاوه کې دن نه په دې ډولۍ کې کوله په ګوټ کې کوله خو دې ګناه کې بل انسان ته تکلیف ورکول مقصود و. نبی علیه السلام فرمایي الله تبارک وتعالی به د خلکو په مخ کې باندې رسوا کړي. د خو دا ګناه پټه کوله د خلکو نه پټه کوله خو مقصد به دې ګناه کې د بل مسلمان تکلیف کولو. الله تبارک وتعالی به دا انسان د خلکو په مخ کې رسوا کړي اگر چې د خلکو نه پټېږي. بل انسان ته تکلیف مه ورکوه بل انسان ته ضرر مه ورکوه. د موسی علیه السلام په زمانه کې یو مالدار سړی مالدار چې نوم یې قارون دی. بعض علماو لیکلی دي مورخینو چې دا د موسی علیه السلام د تره زوی و بعضې و چې نه د تره زوی نه خو هسې رشته داري و. دی منافق و په ظاهر کې په موسی علیه السلام ایمان راوړی و خو د زړه نه یې نه و منلی د زړه نه یې نه و منلی او الله تبارک وتعالی ورله بېدریغه مال ورکړی و بېدریغه مال. مورخینو لیکلی دي وایي د ده غټې غټې بنګلې وي او د بنګلو دا دروازې چې کمې دي که نه په دې دروازو باندې د سرو زرو کار شوی او په دې کې ملغلرې او جواهرات په یې لګولي او په بنګله کې به دا قنادیل ډیوې مونږ چې ورته اوس نن سبا پانوسونه وایو دا راځوړندې ډېر عجیبه عجیبه بنګلې رخ کړې وي. پسونو اوښان پسونو اسونه تاریخ لیکي وي د اسونو چې کم زینونه و که نه په هغې باندې به دا کار د سرو زرو شوی د اسونو زینونه د سرو زرو جوړ دا کار به پې د سرو زرو و. غلامان او وینځې دی په سوونو الله تبارک وتعالی ورله ډېر یو بېدریغه مال ورکړی و خو مورخینو لیکلی دي وایي دا مال یې په حرامه طریقه جمع کړی یو درې کاره به یې کول. یو کار به یې دا کو سود به یې کو سودخور و قانون سودخور و دا مال یې ډېر زیات په سود راټول کړی و. د مجبور سړي د پیسې قرض ورکړه هلکه پلانکي تاریخ لپاره بیا لس ډبره پرې راکوي لس ډبره به راکوي ښه چې تاریخ به پوره شو پیسې راکوي یاره ما سره خو نشته ښه پلانکي تاریخ ته به 20 ډبره راکوي بیا به تاریخ نشته بیا به 50 ډبره راکوي پیسې به ورو ورو ختي یعنې ده به چې قرض ورکړو پیسې به ورته راتلې او قرض به نه ختمېدو. سود خو وي داسې که نه چاله لاک روپۍ ورکړي چې تاریخ به شاټ کېږي نو لس پسې خیږي نو دی ته بیا لږې لږې وصولې او قرض ختمېږي نو ځکه چې په بره روان دی نو یو سودخور دی سود به یې کو. دویم به یې دا کو چې کوم زمیندار به مجبوره د هغې نه به د 3 کالو په حساب سره فصلونه واغستل ارزان
او بیا به په واپس ګران خرڅول. سم داسې کېږي که نه، پس نه به ارزان اخیستل د مجبور زمیندارونه، نغدې پیسې به ورکړي او بیا به یې پې ګران خرڅو. دویم به دا کار کو. او دریم دا چې په ناف تول کې به وي کمې ډېر زیات کو، په ناف تول کې به یې کمې کو، تله به یې نیغه نه ساتله. نو په دې یعنې په ډوک ډوک باندې مال را جمع کړی و. لنډه دا ده مال یې په دې طریقه ډېر کړی و، ډېر زیات مال ولا الله ورکړی و. موسی علیه السلام حکم وکړو وی د مالدارو نه زکات اخلئ او غریبانانو له ورکوئ. زکات حکم یې وکړو. دا خبر ده ته راورسېدو، دهوی وی دا ایمان خو لږ راوړی دی چې اوس راباندې زکاتونه هم ورکوي. ده ته خو د ځان پته و که نه چې مال خو الله ډېر مال را کړی دی. قرآن کې الله تبارک وتعالی د هغه متعلق فرمایي وایي د هغه د خزانو چابیانې به دا لویې ډلې ګرځولې، غټې ډلې به د ده د خزانو چابیانې صرف ګرځولې. د یو تن، د دوو تنو، د دریو تنو د ګرځولو چابیانې نه وي، هسې چې چابیانې دومره وي نو دا خزانې به څومره وي. بیا په دې خزانو کې دا مال څومره پروت و، خو ډېر مال یې که نه، نو پای کې خو بس لږ زکات نه و، پای کې خو ډېر زکات و. نو چې موسی علیه السلام د زکاتو فرمایل چې د مالدارو نه زکات اخلئ غریبانانو له ورکوئ، نو ده وویل وی ښه ایمان خو لږ راوړی دی چې اوس رانه پیسې م اخلي، اوس رانه زکاتونه م اخلي. داسې کېږي ښه مالدار سړي باندې زکات. بعضې مالدار ښه مالداران پکې ډېر زیات شته دی، ډېر مالداران پکې داسې هم شته دی چې د خپل زکاتو سره ډېر فکر وي، خو اکثر داسې پکې هم وي چې یاره د زکات دا ټکې پې ډېر بد لګي. ته ورته وایې زکات ورکه، دا ټکې پې ډېر بد لګي او هغې علم حیلې او بهانې جوړوي. زکات به هغې سړي له ورکوي چېرته اشر غوبل له وله راځي، او چې چېرته رانغې که نه هلکه پلانکي غریب له پکې زکات ورکړه که نه، هغه مشی دی سړی، هغه اوس غریب نه دی. ما ورته وایي چې پلانکي کار له راشه نه راته راله، دا زکات یې د سره نه کېږي، دا ځان له سنبال که سړیه ټیک شي که نه، ځان له دې کار کتلی، څوک دله اشر له راځي، څوک دله غوبل له راځي، څوک د دیرې ته حاضري کوي، هغه له به زکات ورکومه او چې نه راځي زکات نه ورکومه. زکات یې راسره کېږي نه، ځان له سنبال که چې په مخ ملازه باندې زکاتونه ورکوي. زکات به غریب له ورکوي کو تا له راځي او که نه راځي. نو دا زکات دا فرض دی، ګورئ دا ورکول پکار دي. په 1,00,000 کې 2,500 روپۍ دي، دا ډېرې دي. 40 روپۍ دا څه شی دی چې 1,00,000 روپۍ الله درکړي دي، نو دا 2,500 دي پکې نه وي که نه. نو په قارون باندې هم د زکات دا خبره ډېره بده ولګېده. او څوک چې زکات نه ورکوي، حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي د قیامت په ورځ به دا مال نه دی، مال د چې زما مال دی او زما مال دی، الله تبارک وتعالی به د دې نه یو غټ ښامار جوړ کړي. شجاع اقرع حدیث مبارک کې راځي گنجې مار، گنجې مار، گنجې به ځکه وي چې د زخرو به ډک ډېر وي، پکه په دې سر کې به دومره زخر وي چې په هغې به ویښته نه راخېږي. دغه ښامار به دا خوله د ده په دې وښکو کې به یې ورکړی او دله به ټاکونه ورکوي، ټاکونه به دله ورکوي او دغه مار به ده ته وایي انا مالکه و انا کنزکه، زه په حقیقت کې مار نه یم، ښامار نه یم، زه په حقیقت کې ستا هغه خزانه یم منګول چې دې راباندې کلکې کړې وي. انا مالکه، زه ستا مال یم، و انا کنزکه، زه ستا خزانه یم، خو تا ته الله حق نه ورکو. الله تبارک وتعالی اوس زما نه ښامار جوړ کړی، زه په تا مسلط کړی یم. په میدان محشر کې به دغه مال چې ده ته زکات نه ورکو، د یو ښامار په شکل به الله په ده باندې مسلط کړي، مسلط. دی وایي زما مال، زما مال، زما مال. دا مال پاتې کېدونکی دی. ښه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام یو ځل وفرمایل ستاسو خپل مال خوښ دی که د وارثانو مال خو خوښ دی؟ خپل مال خو خوښ دی که د وارثانو مال خوښ دی؟ صحابه کرامو فرمایي الله پاکه پیغمبر خپل مال خپلې نو،
سړي خپل مال خوښ نو د وارثانو په مال څوک څه کوي زمونږ خو د ټولو خپل مال خوښ دی د الله پاکه پیغمبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بیا پوښتنه وکړه د الله پاکه پیغمبر د خپل مال پکې کم یو دی د وارثانو دا مال پکې کم یو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي خپل مال خو هغه دی چې د ځان نه مخکې ولېږو د ځان نه چې مخکې ولېږو دا ستا خپل مال دی او دا کم چې ستانه پاتې کېږي دا د وارثانو مال دی چې د الله په لاره کې دې ور نه کړو سبا به مړ شي نو دا چا ته پاتې شو وارثانو ته پاتې شو که نه د قبر خاوره به دې لا وچه نه چې دلته به حساب کتاب شروع یو وي دا پلانکی شی زما او دا بل وي دا زما قبر له تلم نشته دی دلته به په مال باندې جګړې شروع شي نو نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایو خپل مال خو هغه دی چې د الله په لاره کې دې ورکړو د ځان نه دې مخکې ولېږو دکه ستا مال کم چې دې مخې ته لېږلی دی او د کم باندې چې د منګولې کلکې کړې وي دا خو د وارثانو مال دی هغوی ته پاتې شه د هغوی شی دی چې اوس پې څه کوي نو کوي به پې نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي وایي کله چې انسان مړ شي وفات شي که نه د ده سره د قبره پورې درې څیزونه ځي درې څیزونه ځي کم ځي مال ورسره ځي اهل و عیال ورسره ځي عمل ورسره ځي دا درې څیزونه ځي مال ورسره ځي مال څه شی دی په کم کټ کې چې اغستی دا مال دی دا کم کمبل چې پې د پاسه خور دی دا څه شی دی مال دی نو چې کله مړی د پان کوئ نو هغه کمبل ته واپس کور ته راوړئ که نه راوړئ هغه کمبل ته هم راوړئ هغه کټ ته هم راوړئ مال ته هم واپس شي اهل و عیال ته هم واپس شي پلار یې اغستی هلته په یخو خاورو کې کېږده زوی ته را روان شي زوی اغستی په دې یخه یخنۍ کې په دغه یخو خاورو کې کېږي پلار ته را روان شي اهل و عیال ته واپس راځي که نه راځي ډېر خوږ خاوند یې ډېر خوږه ښځه ډېر خوږ بچی یي هلته په دې خاورو کې ومنډي او واپس ته را روان شي نبي علیه السلام فرمایي مال ته هم واپس راځي اهل و عیال ته هم واپس راځي صرف یو شی ورسره پاتې کېږي چې هغه څه شی دی دا عمل دی چې هغه ورسره دی قبر ته لاړو دی زما مال او زما مال زما مال او زما مال دا کمبل در سره هم سبا نږدې په قبر کې وایي څه شي لی دغه تګ دی هسې به یې وایي نه خوري نو ولې خرابوئ دا کمبل هسې یې وایي نه خوري په دې قبر کې هسې ورستېږي دا کمبل ورسره سلک دی کور ته یې ته راوړی دا خو موږ نوی کمبل لا اخیستی و د صندوق نه داسې ده که داسې نه ده الله په مال باندې منګولې مه کلکوئ خبره مې څه کوله نو موسی علیه الصلوۃ والسلام حکم وکړو وی قارون ته ووایه چې زکات ورکړي قارون وی یاره ایمان مې راوړی دغه پوره دی که نه سره زکاتونه څه شي اخلي بهرحال موسی علیه الصلوۃ والسلام ته وویل شو یا سړی خو لږې ګډې وډې غونته خبرې کوي ظاهر کې خو ځان ته مسلمان وي که نه سړی خو زکات نه ورکوي موسی علیه الصلوۃ والسلام لاړو ووایي که قارونه الله ډیر مال درکړی دی ډیر زیات مال یې درکړی دی لږ غونته کې زکات یې ورکړي دا د غریبانانو حق دی په دې باندې ستا د مال هېڅ هم نه کېږي بهرحال ده دا خبره ونه منله خو ضد واغستو ضد واغستو یوه ښځه یې ولمسوله وایي زه څه پروګرام جوړوم او چې څومره پیسې پکار دی هغه درله درکوم دا پیسې والا خو ته به دومره کار وکړي چې ته به په میدان کې په مجلس کې د خلکو په مخ کې وپاسې او په موسی علیه السلام به بدنامي لګوي دا کار به کوي ښځې وایي زما کار خو پیسې دي چې پیسې راکړي پیسو دپاره خو نن سبا هر سړی هر څه کوي که نه مرګونه پرې خلک کوي نو قتلونه پرې خلک کوي نو دشمني به دې ورسره نه جان پهچان به دې ورسره نه ستا په سر به یې د بل نه پیسې اخیستې او به دې ولي دومره لاس د خلکو ورځي دومره لاس د خلکو ورځي که نه هلکه تا سره خو بد نه دي کړي ستا سره کمې دشمني ده ستا په سر به یې پیسې اخیستي پیسو څه شی دی دومره انسان چې دا زړه سخت شي که نه د ګټې نه هم سخي بیا ښه هغې سړي ته به ټوپک ونیسي وبه یې ولي ډز وبه یې ولي ولې دې ویشته هلکه دشمني دې ورسره وه نالګي دې ورسره وه سبت دې تې لیدلو نه هېڅ هم نه ولې دې ویشتو ما له په 1 لاک روپۍ چا راکړې وي
نعوذ بالله پیسو د پاره څه کیږي کنه نه خزم پیسې واغستې بهر قارون وی یره موسی علیه السلام دې خلکو ډېر بدعملي شروع کړې دي بدکاری په کوم زیات شوی نور سم زیات شوی دي زه مجلس لګوم د خلکو ته لګ واز نصیحت وکړه موسی علیه السلام ډېر خوشاله شو چې قارون زړه د اقسام شوی دی ښا سړي سره ډېر فکر دی و چې زه لوی مجلس خلک راټولم ته بیان وکړم موسی علیه السلام خوشاله شو مجلس ولګېدو ډېر غټ مجلس ولګېد قارون خلک راټول کړی دی موسی علیه السلام پاسې د بیان شروع کړ پلان کوي ګناه داسې ده پلان کوي ګناه داسې ده په هر ګناه باندې بحث کوي حتی دې پورې چې چا بدکاري وکړه او شادي شوده واده والا سړی و د دې ګورې په شریعت کې سزا دا ده چې دا به وجلې کېږي سنګسارېږي به دا خبره چې وکړه یو سړی پاڅېدو وی هسې موسی خو دا ګناه ستا نه وشي نو بیا موسی علیه السلام یې خو زما هم دا ګناه وشو ما به هم سنګساروئ په سزا کې پیغمبر او عام کس یو شان د سزا به ټولو ته ورکېږي وی ښه خو دا ګناه ستا نه شوي نو تا به هم سنګسارو وي او په دې کې یو جینۍ پاڅېده موسی دلته و چې زنا بد کار دی او داسې دی او داسې دی او داسې دی ګوره د الله نم نه یېرېږي تا خو زما سره دا کار کړی دی په ډک مجلس کې پې تهمت ولګو تا خو زما سره بدکاري کړې ده او نورو خلکو ته واز او نصیحت کوي په خپله دا کار کوي هسې هغه پیغمبر و پیغمبر د ګناه نه پاک دی ګناه د پیغمبر د ګناه نه معصوم دی معصوم ګوره دا خبره یاد وساتئ ښه قبل النبوه بعد النبوه پیغمبر د ګناه نه څه دی معصوم دی نبی علیه السلام فرمایي وایي زه ماشوم وم وړوکی وم په مکه مکرمه کې د ټنګ ټکور یو ځای کې مجلس و پروګرام و دا خلک چې د حجرو ته د جړاګانو ډمې راولي که نه نو داسې څه ډمې خلکو راوستي نو هلکان تللی نو زه ورسره هم لاړم چې زه ورسره لاړم په حجره کې ناست وو خو لا ډمې راغلي نه وي پروګرام لا شروع شوی نه و وایي چې زه څنګه کېناستم الله په ما باندې خوب راوستو اوده شومه چې سهار غونته کې ټایم کېده وي هغې ملګري زه راوکړم چې پاسه مله ته خو ودی وایي ما ورته وایي چې څنګه چل دی هغه ټنګ ټکور هغه مجلس به کله شروع کېږي وایي چې او ختم شوی دی ته لا وده یې نبي علیه السلام فرمایي زه الله د هغې نه محفوظ وساتلم ما هېڅ هم نه دي لیدلي نه مې اورېدلي دي الله وده کړی وم الله پیغمبر د ګناه نه څه وي محفوظ وي هسې نو خبره مې څه کوله پیغمبر خو د ګناه نه محفوظ دی یو عام داعی د خلکو ته دعوت ورکوي د نیکۍ حکم کوي او په ډک مجلس کې هغه ته خلک وایي چې مړه وایي یو څه کوي بل څه دا د هغه دپاره څومره د درد خبره ده که نه په خپله دا ګناه کوي مونږ ته وایي چې مه کوه اوس ما ته یو تن وایي چې مولوي صاحب مونږ ته لګیا په خپله دا ګناه کوي نو دا خبره په تاسو اثر وکړي بیا چې په ما کې یو ګناه موجوده او تاسو ته هم چې داسې مه کوئ په خپله به چې مولوي صاحب په خپله لګیا مونږ ته خونې کوي دا بیا اثر نه کوي ښه نو موسی علیه السلام ته هغې زنانه وویل موسی په خپله دا کارونه کوي زما سره د بدکاري کړې ده او مونږ ته نصیحت کوي موسی علیه السلام وی ای زنانه ستا دې په هغې ذات باندې قسم چې ته یې پیدا کړې ستا دې په هغې ذات باندې قسم چې تا ته د ښکلی شکل درکړی دی ته رښتیا ووایه چې یقینا دا کار ما تا سره کړی دی دې زنانه چې د الله نوم واورېد که نه چې ستا دې په هغې ذات باندې قسم چې ته یې پیدا کړې زنانه په رپېدو شوه چې د الله نوم یې واورېد په رپېدو شوه وی موسی ته د الله رښتینی پیغمبر یې خو ما له قارون پیسې راکړې وي چې ته به داسې ووایې ته پاکې ما قارون نه پیسې اخیستې ما صرف د پیسو دپاره په تا باندې تهمت ولګو موسی علیه السلام زړه ته ډېر درد ورسېده قارون په دې کار باندې کله چې ستا په عزت باندې حمله وشي که نه ستا په عزت پسې څوک خبرې وکړي که نه دا زړه ته ډېر درد ورکوي ډېر تکلیف ورکوي
چې یو کار در پکې نه او خلک درته ووایي چې تا دا کړي او تا دا کړي، دا سړي ته ډېر تکلیف ورکړي. موسی علیه السلام ته ډېر تکلیف ورسېدو، لاس یې اوچت کړو، وی الله دا قارون تباه کړه، الله دا قارون تباه کړه، زما په عزت یې حمله وکړه. فورا ځمکه کولاو شو، قارون پکې دننه شو. د خپو نه یې راونیو، قارون چغې کړې، خلکو ورته کتل، وی موسی ما خلاص کا. موسی علیه السلام ځمکې ته وی نور یې راوکاږه، چې نور یې راوکاږه نامه یې پورې راوکاږو. قارون چغې کړې ما موسی خلاص کا. موسی علیه السلام وی ځمکې نور یې راوکاږه، نور یې راوکاږه، حتی تر دې پورې چې قارون ډوب کو. الله یو ځلې موسی علیه السلام ته الله تبارک وتعالی فرمایي موسی دا قارون ډېر سپیره شی و، ډېر بیکاره سړی و، ګوره تا ته بار بار چغې والې چې ما خلاص کا ما خلاص کا، نه کنه الله د معاف کېدو نه و کنه، ګوره په ما یې تهمت لګولی و، ډېر رزیل سړی و ځکه مې نه معاف کو. الله تبارک وتعالی ورته وفرمیل که دې رزیل ما ته یو ځل چغه والې وي چې الله ما خلاص کا ما خلاصوم، خو ما ته اواز نه کو، تا ته یې چغې والې چې موسی ما خلاص کا. الله دومره مهربانه ذات دی ښه. که ما ته یو ځل ولې قانون کوي چې الله ما خلاص کا، دی ما نه ځمکې نه بار ته رېستو، خو هغه ما ته اواز نه کو، تا ته یې چغې والې چې موسی ما خلاص کا، او ستا پې ترس نه راته نو، تا به وي ځمکې راوکاږه. الله قارون د چا خلاف سازش کړی و؟ د موسی علیه السلام. الله په خپل رسوا کو، په خپل د خلکو په مخ کې باندې ذلیل کو. الله د بل چا خلاف سازشونه مه جوړوئ، بل چا ته کندې مه کنه، په بل چا تهمتونه مه لګوه، د بل چا د عزت سره لبې مه کوه. الله به دې ګوره په خپله رسوا کې یاد وساته. د چا عزت ته خرابه او الله به دې خپل عزت خراب کړي. پردی کور دې ورانه او الله به دې خپل کور روان کړي. ګوره یاد وساته، د بل بچی دې د پلار خلاف کول، الله به خپل بچی خلاف کړي. ګوره یاد وساته، دوه وروڼه دې جنګول د خپل وروڼو سره به پخپله په جګړه شي. یاد ساته. الله نو حدیث مبارک کې څه من اکل طیبا، چا چې حلال روزي خوړله، وعمل فی سنت، په سنتو باندې عمل کو. دریم وامن الناس بوائقه، خلق محفوظ و د تکلیفونو نه، خلکو ته تکلیف نه ورکو. نبی علیہ السلام فرمایي دخل الجنه، د انسان څه دی؟ جنتی دی. الله تبارک وتعالی دې مونږ کې دا اعمال راولي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. داسې بیانات اورېدل لپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي، او د ګھنټې د نښانه سره کلیک کړئ. تاسو ته په دې باندې په ډیلي بیسس باندې نوي بیانات مخې ته راځي. او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ.